بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. پښتنو یو څو خبرې کوم. په سټیج باندې دوه قسمه مشران راځي، هر سټیج باندې. بعضې مشرانو خیال داوي چې زه یو څو داسې خبرې وکم چې سرکار رانه خوشحال شي، او بعضې خلکو دا خیال وي چې خلک مې وپېژني، او د بعضې خلکو دا خیال وي چې زما دا مظلوم ولس د ظلم نه خلاص شي. مسلمانانو ورونو، په تمامي دنیا کې د قومونو د کامیابی راز صرف اور صرف یونین او اتحاد دی. کم قومونه چې متحد دي هغه په بره مزل کوي، کم قومونه چې تقسیم دي او هغه په هره غونډه کې د قوم خبره نه د دفتر خبره کوي، او د خپل مظلوم ولس خبره نه او د ظالم ریاست د خوشحالولو خبرې کوي. نو هغه قومونه وایي چې ونې تبرګې د خپلې کونې. پښتونه په ما کې خپل خلک خرڅ دي. پکار دا دی چې موږ د خپل پښتون قوم او شمله خرڅه نه کړو، او من سیسا پلائی ہوئی دیوار جوړ شو، او د خپلو مشرانو تاریخ ژوندی کو. زه یوه خبره کوم، وړوکی غوندې وم. ملک خاندان د دې قوم چیف و، او زه د خپل یو مشر سره ګوتې نه نیولې راغلی وم. پولیټیکل ایجنټ او ډېر افسرانو د مهاجرو پولیټیکل ایجنټ هم وو. دوه قومي کسان مړه. خاندان په هغه وخت کې ډېر بوډا و، اورېدل یې کم کولی شول. داسې دا ملک او دا پولیټیکل یې د لاسه راونیو، ورته یې چې کرسي رانږدې کا، زه تا د خپل قوم وجلو ته نه پرېږدم. نن هم زما زړه کې د هغه تاریخ ژوندی دی، خو نن د هغه یو بچی ما په دې سټیج د هغه نه یوه خبره واورېده چې دا ټول ولس کومه ژړا کوي، دا ټول ولس چې کومه خبره کوي، هغې خبرې نه خلاف خبره د هغه د خولې نه ووته. وی چې دا قومي او کورنۍ خبره ده، دا زمون قومي خبره ده. پښتونه 1,00,000 پښتون زه مړ شوی یم. زه چیف صاحب ستا ومنم که زه د عمر فاروق ومنم. عمر فاروق وایي چې کوم سړی مړ شو او د ده قاتل گرفتار نشو، معلوم نشو، د دې قاتل ریاست دی. زما 1,00,000 نه زیاتې زنانه، 1,00,000 نه زیات ماشومان، 1,00,000 نه زیات مشران شهیدان شوي دي. یو سړي قاتل معلوم نشو. د اسلام آباد غونې ځای کې خلکو ته ریلیف میلاویږي. پښتونه د دې بنیادي وجه صرف دا ده چې موږ کې اتحاد نشته، د خپلې وینې غوښتنه نشته. آخري خبره کوم، دا زما خاوره ده، زه د افغان وسی یم، زه 6,000 کالو نه په دې ځای آباد یم. ته په سوال راغلی، ما سره د معاهدې شوي دي چې زه به ستا د وینې او د عزت تحفظ کوم، زه به ستا چوکیداره کوم، او ما تا له تنخواه مقرره کړې ده. نن هغه کوتک چې ما تا له چوکیدارۍ نه درکړې، په هغې کوتک ما وهې، ما وجنې. دا خلق غلط پوهوي، مختلف قسم خلق راشي
मुख्तलिफ एजेंडे पेश करी लगी हो बना मुख्तलिफ एजेंडे पर कई मुसलमान तान सिर्फ इत्तेहाद वारम ला इलाहा इल्लल्लाह आखिरी खबर को हुजूर व ला इलाहा उपदे कलमे से मन साफ वाहद दे मुतहिद बहुसु द सरकार या द बंचा गुलाम बन जुड़ीगु और द खल खावर हिफाजत बकौ कल बकौ गिलमन्ना यौ लाख शहीदान कातिल जमा रियासत पे ची जमा गम न कई दे खबर तब पैसे उदरीगु कना लास्पोर्ट तक कलमे सरम वाहद दे वसल्लल्लाहु तआला